السلام علیکم ملګرو. پرون د پی ټی ای د طرف نه پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي د طرف نه یو پیغام کې دی چې د ستاسو په موبایل هم درغلی وي چې د ستاسو واتس اپ په اوس بلاک کیږي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي یو ډېر ښه سټیپ اوچت کړی دی. په هغه نمبر چې کوم نمبر ایکټیو نه وي نو په هغې باندې که د چا واتس اپ جوړ وي به اوس بلاک کیږي. یعنی اوس واتس اپ په ته په هغه نمبر باندې جوړې په پاکستان کې چې کوم نمبر ایکټیو وي، کم نمبر کولو وي، نو په هغې به ته واتس اپ جوړې. دا نه چې یو بند نمبر باندې تا واتس اپ جوړ کړی دی، هغه نمبر بلاک شوی دی یا بند شوی دی او په هغې ته تر اوسه پورې واتس اپ چلې، نو هغه واتس اپ په اوس بلاک کیږي. اوس دا سټیپ پی ټی ای ولې اوچت کو؟ دا د پاکستان د عوامو دپاره یو ډېر فایدهمند سټیپ دی. ټول نه پهله ویومه چې کومې واتس اپ به بلاک کیږي، هغه واتس اپ په بلاک کیږي چې چا په بند نمبر باندې، یعنی واتس اپ په جوړ کړی دی او سیم بند شوی دی یا سیم بلاک شوی دی او واتس اپ په لا تر اوسه پورې چلی، نو هغه واتس اپ اوس پی ټی ای وایي، پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي وایي چې دغه واتس اپ به اوس مونږه بلاک کوو. په مختلف وقفو کې به دغه واتس اپ بلاک کیږي. یعنی اکثر به دا کم چې سکیمرز دي، کم دوکه‌باز خلک دي، نو دوی به په داسې نمبرو باندې واتس اپ جوړ کو چې هغه به څه موده پس بند شو، اب بلاک شو، د هغې به پته نه لګېده چې دا نمبر د چا په نوم باندې دی او واتس اپ په الریډي کولاو و. نو چې واتس اپ په کولاو نو هغه واتس اپ نه به سکیمینګ کېدو، هغه واتس اپ نه به دی دوکه کوله، هغه واتس اپ نه به دی فراډ کولو، نه به بیا ټریک کېدو نه، حکومت په نشو ټریک کولی، پولیس په نشو ټریک کولی، نو بیا ډېر زیات مسایل و. نو اوس دغه سکیمرز نه بچ کېدو دپاره، دغه فراډي خلکو نه بچ کېدو دپاره، دغه دوکه‌باز خلکو نه بچ کېدو دپاره پی ټی ای یو قانون جوړوي. پی ټی ای وایي چې اوس په هغه واتس اپ چلی چې کم په ایکټیو نمبر باندې جوړ وي، چې کم نمبر ایکټیو وي. لکه اکثر داسې کیسز به وشو چې په یو واتس اپ نمبر باندې به یو جرم وشو، نو چې بیا به هغه نمبر ډایل کو نه به بند و، هغې له به کال نه ورتلو او چې وبې کتو نو هغه نمبر به بیخي بلاک و، د چا په نوم بم نو بیا به پولیس له مسله جوړه شوه، بیا به هغه نمبر ټریک کېدو نه. نو اوس پی ټی ای وایي چې موږ به صرف هغه واتس اپ یې پرېږدو چې کم په ایکټیو نمبر باندې جوړې وي، چې کم نمبر کولو وي او ایکټیو وي نو په هغې باندې به واتس اپ کار کوي، او کم نمبر چې ایکټیو نه وي، کولو نه وي، نو په هغې باندې به واتس اپ کار نه کوي، هغه واتس اپ په بلاک کیږي. دا د چا دپاره کوي؟ دا هم زموږ د عوامو د فایدې خبره ده چې کم لکه اکثر دا سکیمرز حضرات چې کم دي، دا کم چې 2 نمبر کارونه کوي په واتس اپو باندې، نو دی اکثر هم دا چل کوي چې دی په یو داسې نمبر باندې واتس اپ کولو کې چې هغه نمبر څه موده پس خپله بند شي یا دی بلاک کړي، د خپل نوم نه لرې کړي. لکه اوس زه په خپل نوم باندې سیم کولو کوم او په هغه سیم باندې زه واتس اپ راوباسم، واتس اپ پې کولو کوم، واتس اپ آی ډي پې جوړه کوم، واتس اپ اکاونټ پې جوړ کوم او بیا څه موده پس خپل سیم چې کوم دی هغه بلاک کوم، د خپل نوم نه لرې کوم. نو سیم خو د ما د نوم نه لرې شو، نمبر د ما د نوم نه لرې شو، واتس اپ یې ما سره کولاو دی. نو واتس اپ چې ما سره کولاو دی، زه به پې دوکې فراډونه کوم او ما به پولیس نشي ټریک کولی، ځکه چې نمبر څوک ډایل کوي نمبر به بند دي، چې نادراته یو سی نمبر به د چا په نوم باندې نه وي، بلاک به وي او واتس اپ به پې کولاو وي. نو دغه سکیم نه، دغه فراډ نه بچ کېدو دپاره اوس پی ټی ای وایي چې موږ به صرف هغه واتس اپ یې کولو پرېږدو چې کم واتس اپ باندې کم نمبر باندې جوړ او هغه نمبر ایکټیو وي. جی نو اوس یو ښه اپډیټس دي، یو ښه سټیپ ته اپریشیټ کول پکار دي او عمل پې هم کول پکار دي.